جی خوږو کتونکو تاسو ریپورټ وکړو په دې کې تاسو ته موږ دا خول چې په سوات کې اوس حالات څه دي امن ملوثنامه شوې ده د هغې باوجود دلته بدامني ده دلته کې چاودنې کېږي پوځي اپریشن روان دی چیک پوسټونه په خپل ځای دي په سوات کې د 100,000 نه سیوا آرمي چې ده هغه موجود ده سیلانیان دلته کې نه راځي په دې عقله باندې موږ تاسو ته لپاره خصوصي انټرویو کړې ده د تحریک طالبان سوات مسلم خان سره هغې په دې باندې څه دریځ دی هغوی په دې باندې څه ذهن لري سوات کې امن لوظنامه شوې ده هغوی به دستخطونه کړي دي نو راځئ چې واورو چې مسلم خانو په دې عقله باندې څه وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د صوبې د حکومت په منځ کې چې کومه معاهده شوې وه لوظنامه نو زمونږ د طرف نه چې څومره کېدی شو موږ د هغې پاسداري کړې ده د 22 مۍ پورې د 26 مۍ پورې تقریبا قوم ته معلومه ده او ټول میډیا هم په دې باندې ګواه ده دغه وخت پورې هیڅ نه دي شوي د طالبانو طرف نه خو چې کله هم زموږ په مټه کې 2 شهیدانو شو د هغې نه وروسته حالات چې وه کړکېچن شو د دې وخته پورې تقریبا ډېر داسې کارونه شوي دي چې هغه د سکیورټي فورسز فعل شوی ده او د هغې جوابي کاروایي طالبانو کړې ده. نو د صوبې د حکومت سره زموږ کوم معاهده شوې ده په هغې کې تقریبا 5% کار نه دی شوی خو زموږ د طرفه پکې څه نشته که صوبې حکومت غوښته نو زمونږ قیدیان به په 15 ورځې کې دنه آزاد کړي وي که د صوبې حکومت غوښته نو زمونږ د تاوانونه چې څه شوي د قوم یا د طالبانو هغه به ادا شي وي که د صوبې حکومت غوښته نو نن به چیک پوسټونه نو په لارو کې او آرمي به خپل پر ځای یا به ته وتی و که د صوبې حکومت غوښته نو دا ټول مشکلات په ما په خیال باندې چې زیات نه زیات میاش پینه لګیدي چې میاش کې دا دنه ختم شي وي. اوس موږ ته په دې خبره افسوس دی چې آیا د صوبې حکومت یا د مرکز نه په دباو کې دی یا د بیرونی قوت نه په دباو کې دی چې دا اختیارات تاسو سره شته هغه نه کوي نو په کار خدای چې تاسو دغه نه تاسو کوي چې آیا تاسو څه مشکلات دي کله چې هغه زمانه بهتر جواب درکړي چې مشکلات څه دي تر څو پورې د دې د وسلو دغه د مطالبه ده نو دې زیات شینه په خپل قبضه کې اغستې دي د نمل نه پټرکونو تللی ده د بری باندې نه تللی ده او بعضی کسانو فردن اغسته شوی د پکورونو کې سرچ اپریشن په ټایم کې اوس کورنی اسلحه د پښتون روایت دی د پښتون ځمکه ده د هر سړي سره په کور کې ټوپک شته نو هغه څنګه حواله کړی شي ځکه چې دغه د خپل کور حفاظت لپاره هم د هر مسلمان د فرض دی چې خپل حفاظت په خپل کوي او ځان سره ټوپک ساتي. باقي پاتې شو دغه خبره د غشتونو خبره زمونږ معاهده سر ته نه رسیدلې چې معاهده سر ته نه رسیدلې نو زیات کسان طالبان چې د غرونو په سرونو ټولو په شکل باندې شته دغه لیدل ټریننګ سنټر دغه ورکي چې دا ټریننګ سنټر نشته طالبان لا کلو ته نه دی راکوشي د ټولو په شکل دي کله چې هغه راځي کوړه ضروري خبره چې هغه بل ټولي په شکل کې راځي 15 راځي شپږ راځي لاس راځي نو چې کله ویني نو وای دا د غشتونو په شکل کې راځي نو افسوس په دې خبره ده چې معاهده سر ته رسیدلې و بیا طالب ته سر کېدلې و چې را دغه کې ټریننګ سنټر دي چې ته هم تلې زبم تلما جمون به خطر یو کنه ته به آزاد شي طالب هم آزادو جو بیا به تلو ټریننګ سنټر به کتل چې رښتیا ده دروغ ده یا معاهده زمونږ شوی بیا زمونږ غشتونه ګرځیدې نو تا ویلو چې راشه دا غشتونه چې دي دا تاسو ګرځي نو معاهده سر ته رسینه طالب کته پرې دینه او طالب کور ته راتلای نشي نو اخر دا انسان د سپوږمۍ ته نشي خته حدود په دې ځمکه بګرځي خو اصل کې د افغانیان چې کوم نن سبا یادېږي نو هغه دلته نشته د خلکو د دې جنسو ریسرچ کړي په دې خبره باندې او لټونی کړي د ګرځېدلې دي په دې پسې تر اوسه پورې چا نه یو افغاني پیدا کو نه یو تاجک پیدا کو ته شوشي پری دي د غیر ملکی د پلان ملکی دي چا چې ولیدو چا ونه موږ لراو چې دا د جمهوریت میډیا ته خو چې د افغان دي تر اوسه پورې چا یو ثبوت نه پیدا کړ.